قیامت په دومره اچانک راځي، دومره چې کله قیامت راشي نو ځینې خلک به دوی خوب کې به مصروف وي، قیامت په بیا راشي. ځینې خلک به کارونه کوي، قیامت په بیا راشي. څوک به درس کوي، اچانک به قیامت راشي. څوک به ودی، قیامت په بیا راشي. څوک به خوراک کوي، قیامت په بیا راشي. څوک په لارې کې رواني، قیامت په بیا راشي. څوک په د مرګري سناسي، څوک په سمیلاویږي، څوک په بازار کې، څوک په خرڅل کوي، څوک په خرڅول کوي. دا دنیا اوس څنګه روانه، دقه رنګې دا معاملات په رواني. اچانک به قیامت راشي، داسې به عرص راشي. الله رب العزت فرمایي: اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. انسان به وایي چې یا الله دا سړي دا خو غرونه پاسي، اسمان هم راولېږي، انسان نه به واره طرف خطا شي. نو دا غره کې به انسان قال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها. انسان چې په دنیا کې څه کړي او کله قیامت راشي، نو قیامت په داسې راشي چې انسان کوم عمل هم په دنیا کې کړي نو دا دې بیا خپله ګواهي نه کوي. دغه ځمکه چې په کومه ځمکه باندې ګناه کړي، هغه ځمکه او دې کس باندې ګواهي کوي. کوم دکان کې چې په کوم ځای کې د کومو خلکو مخې ته په کوم ټایم کې غلط کار کوي، هغه ټایم به په هغه وخت کې په ده باندې اغزیم ګواهي وکړي چې او دا دې سړي په ما باندې غلط کار کوي. قیامت په چې راځي دا به اچانک راځي. څوک په یو ځای کې مصروف وي، څوک په بل ځای کې مصروف وي، اچانک به قیامت راشي. دغه رنګې زندګي هم ده. مرګ چې کله راځي اچانک په سړي باندې راځي. ښه به سړی روغي، اچانک مړ شي ستا، ته به اوسه میلاو شي، بیا چې خبرې کوي هلکه پلانې مړ شو، ما څه وختي میلاو شه. مرګ هم دغه شانتې دی. نو مرګ دنیا ته چې خلک راځي دا په لاتله په لمبر باندې دی. له اوله سر کې پلار پیدا شي، بیا زوی، بیا نوسې، بیا کړوسې، سلسله داسې روانې. خو دنیا نه تګ دا بې نمبره دی. نو مرګ دې ته نه ویلې کېږي قیامت، چې د عرض قیامت دې ته ویلې کېږي چې ته مړ شې. من مات فقد قامت، کم کس مړ شه قیامت پې قایم شه. نو مرګ اچانک دی، مرګ قیامت دی. دې د وجې نه مرګ دپاره تیاري دا ده چې ته به هر وخت کې په اودس کې اوسېږي، په هر وخت کې دا به داسې سوچ کې الله رب العزت راضي کړم، هسې نه چې مرګ ما له راشي په داسې وخت کې راشي الله رب العزت ما ناراضي.